الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء کلچ طلاق ورکوي تاسو خذلا فبلعنا جورسي اجلهن نیټو خپلوتا فلا تعذلون نمتنګوي دی لرا اين کهنا دا چنیکاو کی ازواجهن زړو خوندانو سره اذا تراضو کلچ خوشاله وي دی بینهم په منسپل کې بالمعروف د شریعت مطابق ذالک دارنګ یعزو نصیحت کول شي بي په دې سره من کان سوک چوي منکم استاسنا یؤمن بالله ایمان راوړي په الله والیوم الاخر او پرز د اخرت ذالکم اذکالکم دا د زړه پاکی د تاسو لا واطهر او د بدن پاکی ده والله يعلم والله پويږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پويږئ والوالدات من دي يرضعن پيبور کوي اولادهن اولاد خپلتا حولين کاملين دو کال پورا لمن د پار دا چارا دا چیرا دو کی ایتم رضاعت دا چی پورا کی پایولارام وعلى المولود یو په پلار د بچی باندې له دلرا رزقونه روټي ور کول دي وکسوتهن او جامه پیزار دي بالمعروف درواج مطابق لا تکلفو تکلیف بنور کئی نفس یو کس لرا الا وسعها مگر مناسب دوستاغه لا تضار ضرر بنور کوي والدتن مور د بچی تابع ولدیا په دی بچی سره ولا مولود له او نه پلار د بچی تابع ولدی په دی بچی سره وعلى الوارث او په وارث باندې مثل ذالک بشان د دی احکام دي فین رادا کچرت او غواړي فسالن د پرې کولو د پایونه انترازین پرزا سره منو ما د دواړه وتشاورین او په مشورې سره فلا جناحان نشته د ګناه علیهما په دې دواړو باندې وین اردتم او کچر د اراده کوي تاسو ان تسترضعوا دا چې پایور کی بل خزا اولادکم اولاد تاسو ته فلا جناح علیکم نشته د ګناه په تاسو اذا سلمتم کلا جوس پاری تاسو ما آغسو آتیتم چه مقرر کری تاسو دی لرا بالمعروف د شریعت مطابق واتقوا الله ویریگی دا اللہ نا وعلمو پوشئی ان اللہ یقین اللہ بما تعملون بصیر فاغسبانی چه کوئی تاسو لیدون کدیم